Hey everyone, السلام علیکم. زما عمر خان، تاسو ګورئ زما د یوټیوب چینل عمر خان ټي وي. ګورئ دوستانو، زه به د نننۍ ویډیو کې تاسو ته دا درښیم چې که چېرته تاسو سعودي عرب ته راغلي او تاسو له په کوم ایجنټ ویزه درکړي او تاسو ته بیا پته نه لګي، هغه د نمبر نه درکوي چېرته تاسو د مؤسسې څه نوم دی، د سپانسر څه نوم دی، نو دې ویډیو کې زما سره اوسئ. تاسو ته درښیم چې تاسو دا نمبر څنګه دا کولی شئ. ګوګل کروم به اوپن کړئ د ټولو نه اول، ټیک شه دوستانو، او دلته به تاسو د ټولو نه اول د وزارت خارجه ویب سایټ به اوپن کړئ. ټیک شو دوستانو، تاسو ته اوس دلته درښیمه، دلته ګورئ، په دې سرچ کې ګورئ، سرچ بار کې ګورئ تاسو visa.mof دې سکرین شاټ واخلئ، یو داسې لیکل هر سړی دا کولی شي. visa.mof دا دریم نمبر چې کوم دی راغی mofa.gov.sa دا ما چې د ګول دایره ته وکړه، دا یو ښه دوستان، دا به تاسو اوپن کړئ، دا ټول به دلته کلوز کړئ. ټیک شوه، دا د وزارت خارجه ویب سایټ تاسو ته ګلاو چاته منت مه کوئ، په خپل رایسته شي، پرنټ ته رایسته شي، تاسو ته خیمه پرنټ به تاسو ضروري. ګورئ دوستانو، دلته اوس دغه راغلي، یو افراد دی، یو المنظمات والقطاعات. زمونږ د الافراد څه کار دی، انډیویجول چې ورته په انګلیش کې وایي، دا تاسو انګلیش ته واړوئ. زه به انګلیش ته کوم، نو ځکه چې ټول ملګري بیا پوه شي. دا ګول دایره چې ما ته وکړه دوستان، دا انګلیش، دا کلیک کې انګلیش کې به شي. ښه، دا به کلوز کو دوستان، دا د دې هدایت دی لکه په دې باندې عمل ضروري دی. دا به کلوز کو دوستانو، بیا به مونږ کولاو به کو دوستانو، سوري، بیا به دا کوایری ته به راشو لاندې، دا انډیویجول دا شیزونه میزونه پرېږدو، لاندې به راشو. په دې کې مونږ سلیکټ اپلیکیشن، دا دویم نمبر په کې مونږ سلیکټ دوستانو ویزا ایشوډ فرام موفا، دا به سلیکټ کو. دی ویزا نمبر کې به بیا دا ګوره د کمال خبره ده دوستانو. ګوره دوستانو، په دې پاسپورټ باندې 2 نمبري، په دې پاسپورټ باندې چې کومې 2 نمبري دوستانو، نو هغه لاندینی نمبر به په اول کې ولیکئ او اولنی به په دې لاندې کې ولیکئ. ټیک شو دوستانو، اوس به تاسو پوه شوي وئ. او دا اولنی نمبر به په دې آی ډي نمبر کې ولیکئ او اخیرنی نمبر به په ویزا نمبر کې ولیکئ. ټیک شو دوستانو، یعنی تبدیل لکه اولنی به اخیر کې ولیکئ او اخیرنی به په اول کې ولیکئ. 2 نمبر چې کومې کنه سجل او مستند په لیکلي کنه، نو مستند به تاسو لاندې بره ولیکئ او سجل به د آی ډي نمبر یا د سپانسر د کفیله به لاندې ولیکئ. ټیک شو دوستان، دا اوس وګورئ. کدی کې تاسو غلطي کوئ نو بیا به درته ګورئ نه دغه کوي، ښه نه اوپن کوي. او بیا مونږ دوستانو په دې لاندیني کې به د کیپچر کوډ به ورکو. ټیک شو دوستانو، دا خبره یاد ساتئ. ګورئ دوستانو، چې کم 2 نمبر په پاسپورټ باندې سجل او مستند په لیکلي، هغه اولنی به په دې اخیر کې آی ډي کې ولیکئ او اخیری به چې کم دی، یعنی لاندینی به په دې ویزا نمبر کې ولیکئ او اولنی به په دې آی ډي کې ولیکئ. دا کلوز کوس. ګورئ دوستانو، دا ټول ترتیب تاسو ته راواغوښتو چې دا ستاسو ډاکومنټ نمبر څه دی او کومه مؤسسه د مؤسسه سیف المعتاد للمقاولات موسمیه او ایډریس او پورا دا دی پورا قصه راواغوښته. خو دا سایق خاص والا او عامل منزلي ډومسټک ورکر نشي ګورئ، دا غټو مهنو والا او مهنه څه د عامل عادي مهنه ده. ګورئ دوستانو، پورا ترتیب دا راواغوښتو. ټیک چې دا چې تاسو کله دغه کې دوستانو په دې کې تاسو د کمپنۍ نمبر او وارز ایډریس او په کوم ځای کې ده د تاسو پرنټ کولی شئ. ګور راځئ دوستانو، دا اوس پرنټ کوو. لکه ما څخه پرنټ ماشین دی وخت کې نشته، نو زه تاسو درخیم دا پی ډي اف فایل کې تاسو سیو کړئ، نو بغیر د ویب سایټ نه دا پرنټ نشانه به تاسو ووهئ او دا به تاسو سره پی ډي اف کې سیو شي. دوستانو، یوټیوب چینل مو سره زما سبسکرایب کړئ چې داسې ویډیوګان تاسو ته په وخت باندې ملاویږي، او دا بیل آیکان ورسره ووایئ. ګورئ دا دوستانو، دا هغه دی په پی ډي اف کې سیو شو. ټیک شو دوستانو، زه تاسو درښیم چې د موبایل کې به دا پی ډي اف فایل مونږ تاسو کوم ځای معلومو. بیا به انشاءالله بله ویډیو جوړه کړم دوستانو چې پی ډي اف فایل سیف کول دا څنګه طریقه ده. دا وشو دوستانو. اوس راځئ د موبایل کې به دا مای فایل ته به لاړ شو دوستانو. مای فایل د میموري کارت نښه په هر موبایل کې تاسو وګورئ، تاسو موبایل کې به امي دې نه وځو. دوستانو ګورئ، دا مای فایل هغه دی سیف شوی دی، وګورئ. ورګه دوستان، تاسو درخیمه پی ډي اف فایل کې دا د سیف شوی دی، وګورئ. دا تاسو سره پورا تاسو مکتبونو والا دا تاسو دا پرنټ راوباسئ په 200 ریاله باندې، تاسو په خپل موبایل کې په خپل راایستی شئ. وګورئ ورته دوستانه،
پوره ډیټیل ښه انشاءالله امید دی دوستان تاسو پوه شوي دا د ښه چیک کوئ ښه پې ځان پوه کوئ که تاسو دې ویډیو نه تاسو ته فایده در رسېدلې دوستانو همیشه دپاره زه تاسو ته زما د یوټیوب چینل سبسکرایب کوئ او د بیل آیکان ووهئ داسې چې څومره ویډیوز راځي سعودي عرب د دغه باره کې تاسو ته د هغې پته په هر وخت کې لږې به تاسو ته ګورئ دې کې پوره ډیټیل دی ښه مؤسسه په کوم ځای کې ده او نمبر یې څه دی دا پوره قصه پیسه ده په دې کې ښه هر مکتبونو هلته منتونه مه کوئ مه چاته منت کوئ په خپله نن سبا هر شی اویلیبل دی هر شی نن سبا اویلیبل دی د یوټیوب نه تاسو فایده اخیستی شئ ټیک شو ځان له ویکسین رجسټریشن په خپله کولی شئ ځان له دا قصې ځان له د خپلې اقامې نمبر په خپله معلومولی شئ حروف ځان له په خپله معلومولی شئ نو انشاءالله دا نننۍ ویډیو دې وخته پورې دوستانو اجازت راکړئ مال د الله په امان لیکن یوټیوب چینل ضرور سبسکرایب کړئ